الرحمن الرحیم د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. پروګرام تاسو ګورئ د مظلوم فریاد د خپل کوربا سنگر خان سره. قدرمنو کتونکو د هغه پروګرام دی چې په دې کې مونږ د ظالم په ظلم او د مظلوم په مظلومیت باندې خبرې کوو. دغه ظلم کو جسمانی وي که د چا نه پراپرټي نیولې وي، پیسې نیولې وي، د هغې نه علاوه یو ملازم ته په وخت تنخواه نه میلاویږي، کټوتي تی کیږي، یا حکومت چې کوم دغه نوې کم ایکټ پاس کړی دی چې یاره د پرایویټ ادارو ملازم ته به 37,000 روپۍ یعنې درې کم 40,000 روپۍ د کم نه کم تنخواه میلاویږي. هغه ملازم که د سکول کالج یونیورسټۍ وي، که د اکیډمۍ وي، که د فیکټرۍ وي او که چېرته کې په کور کې کار کوي، نو که تاسو ته 37,000 روپۍ نه میلاویږي دا ظلم دی، زیاتی دی. چېرته که چې تاسو ظلم وینئ، که تاسو په خپله د ظلم ښکار یئ، نو د پروګرام د مظلوم فریاد حصه وګرځئ، تر مونږه دغه خپل د ظلم داستان راورسوئ او مونږ به ځو، مونږ به که دغه د یوې ادارې مالک وي د هغه مخې ته به دا کیمره او مایک نیسو. که هغه په کور کې څوک ملازمت کوي او هغه ته دغه مسله وي، نو مونږ به سرچ وارنټ راخلو د دغه کور او زو به د دغه کور د ملازم سره به خبرې کوو، که هغه زنانه وي، او بیا به د دغې د مالک سره خبرې کوو. انشاءالله ستاسو لپاره به مونږ د ظالم مخې ته ودرېږو او کوشش به مو دا وي چې تاسو سره انصاف وشي او ستاسو دغه غږ به مونږ تر واکدارانو رسوو. قدرمنو کتونکو، په ننني مظلوم فریاد کې را سره یو داسې انسان خپل فریاد شریک کوي چې هغه پروفیسر امین الله خان دی، د میتھمیټکس د ګریډ 19 پروفیسر دی، او هغه د هغې نه علاوه د میتھمیټکس یو ډیر ماهر دی، د ټیکسټ بکس کې کار کړی دی، د پښتونخوا د هغې نه علاوه د او لیول او د ا لیول کورسز یې ټیچ کړي، د هغې نه علاوه نور د انټرنیشنل لیول کورسونه یې ټیچ کړي دي. خو هغه هم مظلوم دی، هغه هم نن فریاد کوي. حیران دا یمه چې په دې ملک کې څونه مظلومان دي. ګورو چې د ده د ظلم څه داستان دی، د ده سره کم جبر شوی دی او دغه جبر او ظلم ورسره چا کړی دی، کله یې ورسره کړی دی. امین الله خان صاحب، ستاسو د وخت ډېره مننه کوو. ته ووایئ چې ستاسو دا ظلم چې کوم داستان دی، دا ظلم در سره چا کړی دی او چېرته یې در سره کړی دی؟ سنگر خان صاحب، ډېره مننه چې تاسو مونږ ته د دې موقع راکړه چې مونږ ستاسو په پروګرام کې د مظلوم د ظالم خلاف په اواز کې څو خبرې وړاندې کړو. زه به طور پروفیسر 1997 نه چې کله ګورنمنټ جاب کې وم، 1997 نه والې تر 2018 پورې ما یو پرایویټ اکیډمۍ فل ټایم ورک کړی و. ښه، سر د اکیډمي چېرته ده، څه نوم یې دی؟ د اکیډمي په یونیورسټي روډ باندې ده او نوم یې MM کوچنګ اکیډمي دی. ښه، ټیک. او دا د تقریبا د هر یو دویم دریم سټوډنټ نه چې تپوس وکړي، نو زما دا نوم دومره مشهور دی او زما نوم چې څوک والي نو ورسره MM نوملي، MM پروفیسر. صحیح. سر زیاتې در سره څه شوی دی؟ زیاتې سر دا شوی دی چې مونږه د اکیډمۍ باندې یو خپل یو ټرسټ کړی چې دا زمونږه د ګورنمنټ نه پس زمونږه یو خپل پارټ ټایم یو کور دی. ټیک. دویم کور هم دی. دویم کور هم دی. صحیح. د اکیډمي د زیرو نه ټاپ ته ورسوله. صحیح. او نن د MM په معاشره کې یو نوم جوړ دی. نو دا نوم په دې جوړېدو کې شاته زمونږ یو ډېر لوی لاس او مونږ څلور پروفیسر چې کوم دی هغه د دې غړي ګڼلی کېدل هر ځای کې. په دغه دوران کې مونږ ته د مختلفو اکیډمو نه ډېر غټ څلور څوک وو؟ دې څلورو کې زه پخپله پروفیسر امین میتھمیټکس او دغسې عبدالجبار داوزی باټني ټیچر و، ګورنمنټ پروفیسر، او محمد ګل صاحب کیمسټري ټیچر و، دا هم د ګورنمنټ جاب کولو، او پروفیسر صادق صاحب چې دا هم 20 ګریډ کې ریټایر دی او دا هم د ګورنمنټ جاب یې کولو. ښه، د څلورو کسانو تاسو د دې په بانیینو کې راځئ. جی سر. بنیاد هم کېښودو. اګین زما سوال دا دی چې زیاتې در سره څه شوی دی؟ زیاتې مونږ سره سر دا شوی دی چې یو خو مونږ په دې کې څانه وخت ټیچنګ کړی دی، په دې اداره باندې مونږ لکه یو ډېر لوی ټرسټ دا کړی دی چې یو بلایند ټرسټ هم کړی. مونږ ته په انټي کې به مونږ ته تعداد یو رنګ ناستو، وروستو به چې پیمنټ کېدو کم کلاس نه 15 کم، کم نه 6 کم، کم نه 9 کم، کم نه 15 کم، 3 کم، 4 کم، داسې د سټوډنټ تعداد به مونږ ته اکچوال تعداد به یو و، مونږ ته به پیمنټ په بل دغه کې کېدو. خو مونږ ته به صرف دا خبره ښودلې کېده چې دې کې دا کم کمې راغلی دی، دې سټوډنټس خپل فیسونه په شروع کې کینسل کړي دي.
اډمیشن کینسل کړی دی د کړي خو مونږ کله سوال بل کومه جی سر تر اخره پورې تا سره 60 سټوډنټس ناشتي 50 ناشتي نو 35 تا ته پیمنٹ کېده د 50 کېده په 60 کې چې اخره پورې ناشتو کینسل کړي کم ځای کې دا سر دا سی وی کنه د انټیټس داسې سټوډنټس چې کله د دې د 75% کورس کور شي دینه پس سټوډنټ کامیدل شروع شي او دا غي مختلف وجوهات دي څه د موسم وجوهات چې مونږ سانه وخت پورې انټیټس کړي دي زیاتره مونږ په سختو ګرمیانو کې لکه تاسو ته پته ده زموږ د ملک سیستم دا دی چې د اف اس سی ایگزام همیشه په ګرمۍ کې وي او بیا دا غي د انټیټس چې کلم دغه راغلي دي نو هم په ګرمۍ کې وو په سخته ګرمۍ کې د دې هغه دغه وو دا سټوډنټان لاړل د مختلف وجوهاتو لوجه د مختلف وجوهاتو په وجه باندې به دی وخت نه مخکې تلل با دغه کې با سو وجوهات د هاستل مو چې سره هاستل کې ګرمي دا موسم داسې دی ما کورس کور کو خدي بدي بل د اف اس سی داسې سټوډنټس چې کله یو کس روان شي سبا یو وجوهات سبا بل وجوهات سټوډنټس په کم شو خو دغه سټوډنټس بل ریفند نه دی کړی ټیک ته تاسو ته مطلب پیمنٹ نه کېدو مونږ ته به پیمنٹ پورا نه کېدو ها ټیک ته دې کې دام کې دي چې دا غوښنه په حقیقت کې ریفند شوی وي جی سر دوی ریفند کړي بالکل دې کې داسم کې دي شي خو میجارټي مونږ چې څومره زمونږ د علم مطابق هغه مونږ ته ډېر وروستو پته ولګېده چې مونږه مخکې په شروع کې مونږ دې شیزونو پسې وړو مخه نه ده وړې مونږ بلایند ټرسټ کړی خو وروستو چې مونږ ته پته ولګېده د مختلف کسانو مونږ ته یو شی په ګوته کو چې بی تا سره خو لیست د دانه کسانو دی تا سره خو سټوډنټ لیست چې د تاله درکړی دی د دانه کسانو نو په کار دا ده چې د دینه د فنډ اخیستی دی د تی پیسې اخیستې دي تا ورته 10 ورځې ټیچینګ کړی 15 ورځې دې کړی 20 ورځې دې کړی دی چې څنګه دی پکې خپل شیر دی د ټیچر ته پر سټوډنټ کم شیر چې میلاویږي نو اغي په کاردار چې تا ته مکه تعداد کې میلو شي کم چې اکچوال لیست درکړی شي صحیح ده بل زیاته سر دا یو شی شوی دی چې مونږه لکه د دې ام ام کې مونږه ټیچینګ چې کله کولو نو مونږ نه سټوډنټس حقیقت خبره ده دې شیزونو کې مونږه بالکل به مونږه یو خبرم دروغونو کو نه زمونږه دا سټیج دی چې په دې سټیج باندې مونږه چې مونږه با د خپلو حاضرینو ته یو مطلب دا دی یو غلطه خبره وړاندې کوو یا به په یو اداره باندې غیر ضروري الزامات لګو الله پاک تیم د دې نه زموږ تحفظ هغه به وایو چې څه حقیقت دی مونږه د ادارې سره چې چونکې ډېر مخلص مو خدمات مو سټوډنټ مو ډېر خوشاله او د هغې یو مثال دا دی چې سټوډنټ ته به دي ایوالویشن پروفارما ورکوله او په هغې باندې به دي زموږ دا چیکینګ کولو چې دا ټیچر تاسو ته څنګه ټیچینګ کوي بل سر مونږ سره دې کې دا دغه شوی دی چې مونږ ته د هاسټلو یو کار چې د هغې نه سټوډنټ ډېر زیات د ام ام باندې یو بلیم لګېدو چې ام ام نه ډېر خوشحاله یو خو د ام ام د هاسټلو نه خوشحاله نه یو دا یو پرایویټ خلکو په لاس کې وي دی به تی فیس 4 سانه اخیستو هغې ته سانه پیمنټ کولو دې تفصیل کې زه نه ځم او نه به دې ماته علم شته چې آیا دې کې د ام ام پرسنټیج و یا نو خو دا یو خبره وه چې هغه ام ام بدنامي کېده ما ته میجر فدا صاحب د هاسټلو کار حواله کو ما د خدای پاک په فضل سره هغه هاسټلې داسې وچلولې چې ما ته پیرنټس جړلي دي چې تاسو سر دانه مینه دي سټوډنټ ته په ټیچینګ کې هم ورکو په هاسټلو کې هم دومره هغه ورکړه چې دې ته تاسو د کور غونته خوراک ورکو د کور غونته ماحول ورکو زموږ بچي ډېر خوشحاله دي د دې باقاعده تپوس هر څه شوي آن ریکارډ دي اوس خبره دا چې ما هاسټل پیک ته ورسولو او چې پیک ته مې ورسولو دا هاسټل یې مانه هایجیک شوې دا مانه واپس همدې ادارې واغېشتې مالک رانه همدا دغه ام ام دغه رانه واغېشتې بیا سر بل زیاتې ما سره دا وشو چې ما په ام ام کې سنډې ټیسټ لانچ کو چې هغه سنډې ټیسټ اوس مختلف ادارې چلی د هغې پاینیر دغه زیمه ما لانچ کړی په فرست ټایم باندې او ما سره ټیک ته چې ما سره ملګری یو بل هم ما سره عبدالجبار داوزید صاحب هم ما سره په دې کې هغه سنډې ټیسټ چې کله ما پیک ته ورسولو هغه سنډې ټیسټ هم مانه واغېشتی شو هم د دې ادارې مالک مانه واغېشتو او اوس هغه سنډې ټیسټ هم دی اوس پخپله چلی چې د هغې زه دغه هم دا بل زیاتې ما سره شو دې کې سر یو سوال دا دی چې راځیتي تاسو سره د 1997 نه دغه اول ورځو کې کېدل نو بیا تاسو مخکې دوی سره کار ولې نه پرېښوده چې د 17-18 پورې راورسېدی دا احساس تاسو ته ولې نه راتله چې یاره ما سره زیاتي کېږي او په کار ده چې زه دا لار جدا کړم سر داسې وه چې دا کومه ما خبره د کلاسز وکړه که نه دا په شروع کې د شروع نه را روان او چې دا کومه خبره د هاسټل هغه دا هاسټل زما د ام ام اکیډمۍ کې اخیرینی 3-4
15 کالو کې ماته دا صحیح شی ده. حواله شو. ورپسې سنډې ټیسټ هم دغسې زما چې کله هغې کې اخرنۍ دغه و نو دغه اخرنو ورځو کې ماته سنډې ټیسټ حواله شو. ښه درته ووایې چې دونه لانګ ټایم تاسو په یو اداره کې تیر کو، تاسو خوشحاله نه یې، د خبرو نه پته لګي چې تاسو د هغې نه خوشحاله نه یې. دومره لانګ ټایم دغه ځای کې ورکول ستاسو د ژوند څنګه فیصله وه؟ په دغه ځای کې ټایم تیرول پکار و که ځان لم یو خپل یو سیسټم روان کړی وی هغه درله ښه و؟ یاره سر داسې وه چې بالکل په دې سټیج باندې زه چونکې یو اوس یو ریزلټنټ پوزیشن ته راغلی یم، ځکه چې ټول دغه زما مخکې دی. زه وایم چې دا زما د ژوند یو ښه فیصله نه وه، ځکه چې ما د ځوانۍ کم کالونه و چې په هغې کې ما خپل ذات دپاره ډېر څه کولی شو، خپلو بچو دپاره مې ډېر څه کولی شو، ښه ښه اکیډمۍ مې کولولی شو. خو بس فیکټر خو پکې دا و چې ټیک ته چې مونږ ګورنمنټ جاب کیو د دغه وجې نه، خو عام دومره غټ فیکټر نو، ځکه چې ډېرو خلکو کولو کړي دي. مونږ به بس صرف مونږ د ادارې ته یو خپله اداره ویله، مونږ به دا وی چې یاره ایم ایم به څنګه چې زه ورسره مخلص یم داسې د ایم ایم د ایډمنسټریشن دا به ما سره مخلص وي. خو چونکې د دې دغه ما په خپله آخر کې وکته چې کله آخر کې د انجینرینګ د سټوډنټ تعداد کم شو او په دغه وخت کې د ادارې چې کوم ضرورت و د هغې نه زیات ماته د ادارې ضرورت محسوس شو، چې یو وخت کې زما ادارې ته ضرورت و، په دغه وخت کې ماته د ادارې دا ضرورت پیښ شو چې د انجینرینګ سټوډنټ تعداد کم شو، هم ټیوشنې کمې شوې، هم په انټي ټیسټ کې کلاسونه کم شو. په دغه دوران کې که 3 کلاسونه جوړ شوي که 4 دی مونږ رو رو اګنور کول شروع کړو او دی زمونږ نه کلاسونه بجای دا چې مونږ دومره سینیر دومره خدمات دی یو جونیرز ته هغه حواله کول شروع کړو او مونږ به د اکیډمۍ ته تلو بس صرف به غلا بړو ناست به وو، خو دی مونږ له هغه ریسپیکټ نه راکولو. سر دې 2 سواله دي. جی سر. یو خدا د چې کېدی شي ستاسو ټیچینګ کې څه داسې مسلې وي چې سټوډنټس نه پوهېدل هغوی تاسو مزید برداشت کولی نه شوی، یو خدا یو وجه ده، یو فرضي خبره کومه. دویمه دا ده چې لکه هغه د دې ادارې مالک دی، دا یو کیپیټلیست سیسټم دی، دا د هغه اداره ده، هغه دلته کې لکونه کروڑونه روپۍ لګولي، هغه مرضي ده، هغه څوک ساتي نه ساتي، هغه ته د وجې ضرورت هم نشته چې امین الله خان صاحب باندې څوک پوهېږي او نه پوهېږي. جی سر. اب اته لرې کولی شي خو هغه حق دی، نو تاسو بیا ولې دې ته زیاتې وایئ؟ سر مونږ دا وایو زیاتې ورته په دې وایو که نه چې زه د یو ادارې نوم د زیرو نه دغه ته ورسم او هر ځای کې زما نامه نه استعمالیږي بلکې ما ته خلک ایم ایم وایي، ما ته بذات خود خلک ایم ایم وایي او ما ته د ایم ایم اکیډمۍ مالک هم دا وایي چې ته امین صاحب نه ته ایم ایم یې، محمد ګل صاحب ته ایم ایم وایي، جبار صاحب ته ایم ایم وایي، صادق صاحب ته ایم ایم وایي. او مونږ په دې د په دې دغه باندې مونږ روان یو چې یاره دا سړی مونږ ته دا ده چې دی مونږ ته یو ایم ایم وایي، نو د ایم ایم سره مونږ دومره مخلص روان. خو چې کله مونږ وکته چې اوس دې وخت کې د دې ادارې ته زمونږ ضرورت راغو، نو د ادارې مونږ په یو داسې طریقه باندې فارغ کړو چې ما خپل تذلیل په دې شي وګڼلو چې په ما باندې یو ینګسټر چې زما 22 سال سروس باندې دی، یو ینګسټر چې هغه د 3 د یو میاشتې نیمې ټیچر ته اهمیت ورکوي، صرف کیدی شي میبي چې هغه به د ده نه لږ ریمونریشن کم اخیستو. دا کیدی شي چې ریمونریشن هغه لږ کم اخیستو، زما ریمونریشن به لږ زیات نه. نو دې دا مطلب دا شو چې لکه په لږو پیسو تا سره یو سړی کار کوي که په هغه کې کوالټي ویم نو څه معیاري ویم نو. جی سر. نو دا په د لږو پیسو سړی برابر دی. بس ګوره چونکې دا خلک ما وکته چې دی په دغه ټایم کې ویل چې زموږ خو یو نوم جوړ دی، نوم خو موږ له دې خلکو جوړ کړی دی، اوس خلک دې ته نه ګوري، خلک دې ته نه ګوري چې یا دی کې دننه بس ایم ایم نوملي او ایم ایم نه یو برانډ اوس جوړ دی او ایم ایم ته چې اوس څوک هم راځي اے بي سی ډي څوک هم راځي نو بس هغه سړی به چلیږي به زموږ به خرچه کم وي او انکم به زیات. ښه تاسو یو خبره وکړه زه تذلیل طریقې سره فارغ شوی یم. جی بالکل. څنګه فارغ شوي یې؟ زه سر همدغه خبره کوم چې ګوره یو اداره کې یو سړی وخت تیر کړي، دا خو که په یو اداره کې سړی 1 کال 2 کاله یو مالک سره یو سړي سره تیر کړي نو هغه چې کله فارغی نو ډېر باعزته طریقې سره فارغی. چونکې زه یو پروفیسر یم، یو ټیچر یم، زموږ په معاشره کې یو عزت دی، زما په کلي کې یو عزت دی، زه د کلي جرګې کوم، مرکې کوم، زه د یو تنظیم د خواخوږي نه تعلق لرم چې زه
په زرګونو یتیمانان جنکې مونږ ودونه ورته وکړو او د زرګونو بیمارانو علاجونه او دغه فری کوو او دغسې مونږ په رمضان کې د غریبانانو ته چې د هغې وس دس نه وي د هغې د کور خرچې چلو زه هغه سړی یم او د ماته زه په یو داسې طریقه باندې د زه فارغ کم چې زه اول کلاسونه مه ورکوه په هغه طریقه په ټیکسټیسیس باندې زه تنګ شم او ما مجبورا نه کناره کشي چې کله اختیار کا د ما پسې تر نن تاریخه پورې یو سنګل ټلیفون نه دی کړی چې سر ته دې ادارې ته نه راځې ستا خو ډېر خدمات دي ته راشه تا پسې سټوډنټس خفه دي مونږ خفه یو ښه دي بد دي اګین زه دا خبره کوم کیپټلیست سیسټم دی دلته کې یو سړي پیسې لګولي دي هغه مالک دی هغه سره هغه د یو سړي د ویستلو لپاره یو سړي د بې عزتۍ کولو لپاره د وجې ضرورت نشته هغه مالک دی جی سر انساني رشتې او انساني چې کوم صحبتونه دي د هغې ریکوایرمنټ دا پکار وي چې یاره امین صاحب امین الله خان صاحب ما سره 21 کاله 22 کاله تېر کړه زه دا فارغ ومه جی سر دله زه یو ټي پارټي وکړم چې ته لنچ ډینر ولا ارینج کړم د هغې نه بعد زه ته غاړې ته هار ور واچوم چې امین الله خان صاحب تا دونه سروسز ورکړل په دې کې خپلې خولې وینې د سیسټم ته وروبخلې نن دا سیسټم ځکه ولاړ دی د دې ځای نه تا سره هغه ځای پر لاټم جارې پر خپل ګاډي کې رډې تاکاله پورې ور وستم نو که هغه تا سره داسې کړي نو څنګه په تذلیل سره فارغ کړی سر داسې دا چې ما سره د کومې خبرې چې ستاسو وکړي سنګر خان صاحب همدقه خو زمونږ دلته کې دا ګیله هم د دغه خبرې ده ګیله هم د دې خبرې ده چې زمونږ د فارغېدو کم از کم که هغه ډېر اعلی طریقه نه وه نو کم از کم یو هار اچول خو پکار و چې سر تاسو موږ سره ډېر خدمات کړي دي تاسو د هار نه اچولی هیڅ قسم داسې کار نه شوی د یو سنګل کپ د ټي دپاره نه یو راغوښتي چې یاره کینه سر تا ډېر خدمت ادا کړي موږ ستا ډېر شکریه ادا کوو او سر زمونږ هم لږې مجبوریانې دي موږ هم دا اداره چلو ستاسو بس موږ سره ډېر ښه وخت تېر کړو ستاسو موږ یو شکریه ادا کوو هیڅ قسم داسې یو پروګرام موږ دپاره نه دی شوی چې یاره موږ یې راغوښتي یو ستاسو ګیله دی په ځای ده ستاسو خفګان په ځای دی ستاسو خفګان په ځای دی پروفیسر صاحب دا راته ووایه چې ستاسو دغه کوم نور سینیر ملګري دي هغوی هم څه د عزت ته طریقې سره فارغ شو که نه همدغه شان ستاسو شان کار ورسره شوی یاره سر زما چې څومره علم کې دي که نه نو هغه هم باعزته طریقې سره نه دي فارغه شوي مثلا زه به یو مثال درکړم چې صادق صاحب چې کوم دی د پروفیسر د فزیکس ټیچر او ډېر مشهور ټیچر او هغه ټیچر چې د کمیشن 2 ځلې ټاپ کړی دی او ډېر خدمات یو هغه باره کې ما داسې اورېدلي دي ما په خپله نه دي اورېدلي بلواسته د بل چا په ترو مې اورېدلي دي چې هغه باره کې دا وینا کېده چې د هغه شوګر دی او هغه سټیم نه کمزورې ده او شوګر یې دی او ځان سره اوبه ګرځي او هغه نور فردر ښه ټیچینګ نشي کولی لہذا هغه ځکه نه راځي ځکه فارغه شوی دی ځکه نه راځي دغسې د دې کیمسټري والا ټیچر باره کې مطلب څه خبرې شوي دي خو نو بس زه دا وایم چې سر زموږ څومره سینیرز دي انکلوډینګ می چې مونږه ډېره غټه ګیله ده په دې شیز باندې یوه خبره کومه صادق صاحب که زمونږ پروګرام اوري نو لہذا هغوی دې د دې لږ وضاحت وکړي ځکه چې امین صاحب دا یو ډېر غټ الزام ولګو چې په یوه اداره باندې چې یو سړی بیمار دی بیماري خو د خدای له طرفه ده ټیک د ته فارغ که خو خندا خو ورپسې مه کوه پبلکلی خدا خبرې مه پراپیګټ کوه چې د شوګر دی او د ځان سره بوتل ګرځوي لکه هغه خو به څونه هغه زړه د دې سره دردېدلی وي نو لہذا صادق صاحب زړې خپل لږ وضاحت وکړي جی نو دا سر زه وایم چې زما ینګسټرز ته دا یو خواست دی چې زمونږ نه دی یو عبرت والي چې مونږ یو ادارې سره دا نه مخلص چلیدلي یو او هغه اداره ستاسو وړاندې ده چې نن سبا کم لیول کې روانه ده دا په شروع کې سو په شروع کې وړوکی سکولو د پریمري او هغې نه اکیډمي شو اکیډمۍ نه دا نه غټه اکیډمي شو چې نن سبا د هغې برانچونه دي ښه سر دا ته ووایه یو سوال زه دا کوم د ډېر وخت نه مې دا سوال په ذهن کې دی دا ظلمونه دا زیاتي ستاسو مطابق دا تاسو سره په 2018-17 کې شوي دي د هغې پورې شوي دي جی سر تاسو په 2025 کې دا ضرورت ولې محسوس کړه چې یاره مونږ زمونږ ټول ټیم هم راوغوښتو جی سر او نن دا خبرې ریکارډ کوئ نو دا مخکې ولې نه کولی سر داسې وه چې کله مونږ د دې ادارې نه فارغ شو نو یقینا مونږ دومره ډیسرټ شوي چې بس مونږ دا شی الله ته پرېښو صحیح چې الله تا ته د دې علم دی
د دې علم دی چې مونږ د ادارې له څومره خدمات ورکړي او د ادارې مونږ سره څوک صحیح خو چونکې ما ستاسو دا پروګرامونه مسلسل وکته ستاسو د دې پروګرامونو نه زه دومره متاثره شوم او دا زما یو دلي خواهش و بلکې ټول ایجوکیشن کې ما چې کم کمې محسوسولو کمې تاسو په دې خپلو پروګرامونو کې مسلسل بیان کو مثلا د نقل روکتام د پاره تاسو ډېر ښه اقدامات او ډېر ښه پروګرامونه جی بالکل او بل د مظلوم د ظالم خلاف اواز د پاره چې تاسو د مختلفو ادارو د مختلفو خلکو سره چې کوم زیاتیات شوي دي او د هغې انټرویوګانې ما وکتې نو زه دومره متاثره شوم چې ما دا محسوس کړه چې یاره زم د معاشرې ته د ینګسټرز ته زه یو میسج ورکم چې آیا تاسو بیا څوک په دې معاشره کې څوک مسګایډ نه کړي خپل ځان وپېژنئ خپل اوقات وپېژنئ دا ټیچر په معاشره کې یو ډېر لوی عزت دی او دا خو خلک دي چې دا خو راځي مونږ نه فایده علي او دا خپل د ټیشو پیپر غونته مونږ بیا گزار کړي نو لحاظه تاسو خپل ځان وپېژنئ ټیک ده زه دا منم چې معاشره کې بېروزګاري هم ده معاشره کې زمونږ داسې ملګري هم شته چې هغې غریبانانو مالی لحاظ سره ډېر کمزوري دي او هغه داسې ادارو ته ځي سره د ایکسپلایټیشن هغې دې کې کلاسونه لي نو زه دا وایم چې ټیک شو تر یو سټیجه پورې خو ته دا کولی شي خو پرمننټلی دا نه وخت د ادارو ته مو ورکوئ خپل ځان باندې رحم وکئ خپل بچو باندې رحم وکئ او خپل ځان دپاره څه وکئ نورو خلکو دپاره دا مونږ سره ګورئ مخلص نه دي چې مونږ غونته خلکو سره دا وشو نو زه دا وایم چې تاسو سره به ولې نه کېږي ټیک ده نو لحاظه ویښ صاحب تاسو سره چې کوم زیاتي شوي دي نو د هغې تاسو څه ازاله کول غواړئ مطالبه هم څه ده سر زه دا ویل غواړم چې مونږ سره خو بس وشو چې څه مو هغه مونږ سره وشو خو کم از کم مونږ دا غواړو چې دا نور زمونږ نوجوانان کم دي ته زه دا یو میسج ورکول غواړم چې د داسې خلکو نه د داسې دغه نه ځان وساتئ ځان وپېژنئ او داسې خلکو په لاسو کې ځان مو ورغورځوئ چې سبا تاسو انسیف یئ ځان له د خپل سیفټي دپاره د خپل ذات دپاره د خپلو بچو دپاره په خپله څه وکئ بجای دا چې مونږ نه یو اے بي سی ډي مونږ استعمالئ په خپله راوچت شئ تاسو کې ښه پوټینشل دی او راشئ په خپلو کې خپل ټیچرز خپل اکیډمۍ کولاو کوي زه تاسو ته داسې ډېرې اکیډمۍ ښیم چې هغه پروفیسرانې چلوي او ډېرې ښایسته روانې دي او هغه ټول ترقي کوي د هغې پکې شیرز دي نو داسې ځایونو ته لاړ شئ داسې ځایونو خلکو سره کار وکئ چې په هغې کې تاسو ته مکمل سیکیورټي وي سیف وي ستاسو د بچو فیوچر سیف ټیک ده قدرمنو کتونکو د پروفیسر امین الله خان صاحب چې د اخري کومه خبره وکړه نو دې ته زه د صدقه جاریه وایم دا یو میسج دی یو پیغام دی د هغه ټولو ځوانانو لپاره چې څوک لګیا دي په داسې نظام کې تباه کیږي زه به تباهي ټکي استعمال کړم چې دا د دوی انرژي د دوی دغه سټمنا د دوی سره چې کوم دغه سکلز دي دغه د یو وخت پورې استعمال شي او بیا چې دغه خلکو باندې کمزورتیا راشي د صادق صاحب خبره دوی کو چې شوګر مریض شو یا نور د انسان خپل څه حالت وي نو بیا تاسو ته د دې ادارو ته تاسو ضرورت نه وي لہذا دا یو صدقه جاریه ده دا پیغام د ټول زده کړه وکړئ ځانونه وپېژنئ